مولانا فضل الرحمن صاحب د مریم نواز سافټویر اپډیټ کړی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب د مریم نواز حواله سره ډیر سخت الفاظ استعمال کړي دي. مولانا صاحب ویلي دي چې زلزر روپۍ د سټیج نه د مریم نواز په مخ باندې ورولم. دا څه کیسه دا خبره مولانا فضل الرحمن صاحب ولې کړی دا په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. خو بل طرف ته خرم زیشان د کې پی کې د اسمبلی سېنیټر منتخب شو. خرم زیشان په الیکشن کې 91 وټونه واغشتل او داغه چې کوم مخالف وو هغه صرف او صرف 45 وټونه اغشتلی دي. بل سہیل افریدی په څلورم ځل اډیالا جیل ته عمران خان سره ملاقات د پاره تللی و، خو بیا هم عمران خان سره دغه ملاقات د پاره سہیل افریدی نه د پریښودل شوی. اوس په سہیل افریدی راتلونکي څه لایحه عمل وی ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو جوړ نه پیلا په انتخاباتو باندې خبره کو. پرون د کې پی کې اسمبلی کې د سېنات په یو سیټ باندې ضمني انتخابات شوي دي چې دا د شبلی فراز نه اهلی نه پس دغه سیټ خالی شوی و چې په دې سیټ باندې د پی ټی آی د طرف نه خرم زیشان نامزد شوی و چې پرون الیکشن شوی دی او په دغه الیکشن کې خرم زیشان 91 وټونو سره فهرست راغلی دی. د پی ټی آی ټول ایم پی ای ورته ووټ ورکړی دی. د دوه مقابله د اپوزیشن مشترکه امیدوار تاج محمد افریدی سره وا چې هغه صرف او صرف 45 وټونه اغشتلی دي او د پی ټی آی چې کوم خرم زیشان دی هغه 91 وټونو سره د الیکشن ګټل دی. بل سہیل افریدی پرون په څلورم ځل باندې اډیالا جیل ته عمران خان سره ملاقات د پاره تللی و چې دا ملاقات یو ځل بیا ونه شو. حالانکه د اسلام آباد د های کورټ 3 ججز الریډي حکم کړی و چې د سہیل افریدی ملاقات ته عمران خان سره وشي. سہیل افریدی وایي چې ما اسلام آباد های کورټ ته خط هم لیکل دي او چې کله ما ته ریټن فارم کې دغه حکم نامه جاری شي نو زبا د اډیالا جیل په سپرډنټ باندې توهین عدالت کاروایی کوم ځکه د عدالت حکم نه دی منلی او عمران خان سره ملاقات نکول دا زما توهین نه بلکې دا د عدالت توهین دی. که چېرې زه دلته راځم نو زه د عدالت په اجازت باندې راځم او چې دی به ملاقات ته نه پرېږدي نو دا زما بېعزتي نه کوي بلکې دا د عدالت د حکم بېعزتي کوي. دا د هغه جج بېعزتي کوي کم جج چې دا حکم جاری کړی جي. خبل مولانا فضل الرحمن صاحب د مریم نواز خلاف ډیر سخت الفاظ استعمال کړي دي. مولانا صاحب ویلي دي چې زه د سټیج نه د 10 روپۍ د مریم نواز په مخ باندې ورولم. اصل کې مریم نواز د کې پی کې د څومره هم پاکستان کې جماعتونه دي د هغې د امامانو د پاره 10 روپۍ وظیفه مقرر کړې ده. نو د هغې حوالې سره مولانا صاحب ویلي دي چې زموږ د مساجدو امامان دی په 10 روپۍ اخلي. زموږ د مساجدو د امامانو قیمت ایله بیله دی 10 روپۍ کې. خو مولانا مریم ته ویلي دي چې محترمه دا خبره ضرور ووره، دا خبره په کلو غوږونو ووره چې دا تجربه نن نه 7 کاله مخکې په کې پی کې هم شوې وه چې نن نه 7 کاله مخکې د کې پی کې حکومت دی ته 10 روپۍ مختص کړې وي او ته 7 کاله پس هم همدغه 10 روپۍ دی ته مختص کې. نو هغه ټایم ته وګوره او دې ټایم له وګوره نو تاله په دې خبره باندې شرم نه درځي چې ته داسې کارونه کوې چې هغه ټایم کې هم 10 روپۍ وي نن 7 کاله مخکې اوس هم ته 10 روپۍ ورکې. هغه ټایم کې 10 روپۍ څه ویلیو وه اوس د 10 روپو څه ویلیو ده اماونټ هماغه ده او پکې کلونه تیر شو. نو تا ته په دې خبره شرم نه درځي او زه د دې سټیج نه د ټول مدارسو او د استادانو له طرف نه د 10 روپۍ د ستا په مخ باندې درولم. په یو صورت کې به هم موږ د ستاسو مداخلت په مدرسو باندې نه قبلو، په یو صورت کې به هم د ستاسو مداخلت موږ په مدرسو باندې نه منو. دا مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز ته یو کړک جواب ورکړی و جی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.